د 2013 نه چې دی نو دوی په دغه باندې نواز شریف حکومت غورځولو باندې ټیم تیر کو او 2018 نه 22 پورې چې دی نو په واسکټ او دغه باندې تیر کو د اقوام متحده په تقریر باندې اوس د دې وزیرانو نه دا امید ساتو چې په پښتونخوا کې امن راولي او کار وکړي خو مشکل راته ښکاري ځکه چې د بیانبازي او دا چې راکم طریقې سره روان دي نو ماته نه ښکاري چې دغه شانتې کارونه پر خیبر پښتونخوا کې د صوبه ښه اړخ ته بوځي. د 2500 روپۍ باندې تر وړو شو نوره ګراني ده په عمل کې او دا زموږ حال چینچي چلو او په چینچي کې ځان له کور ته بچو رسېږو څوک نه مطلب دا چې ټکسونه میکسونه دغه نه ټکسونه هم هایي کړي دي. عمران خان باره کې څه ویل غواړي؟ عمران خان باره کې خو چې هغه څه کمې واده کړی نو هغه ونه شو هغه سم نه دي کړی. 14 کاله او 14 کاله بالکل هیڅ هم نه دي کړی په 14 کالو کې څوک موږ ته څوک وښیي چې څه یې کړي دي. حکومت چې کوم دی نن سبا یو نااهله سړي ته میلاو شوی دی. صوبه چې کوم دی نو بس دا د دې مطلب د یو ویډیو گیم دی او دوی وایي چې دا موږ چې کوم دی نو بس په ریموټ کنټرول باندې چې کوم دی نو دا موږ کنټرول کوو خو دا داسې نه ده. دوی له پکار دي چې دې صرف دا خبرې نه کوي چې یاره به زه د عمران خان رها کوم زه به هلته کې درنه وکړم او دلته به درنه وکړم. دوی له پکار دي چې لاول په صوبه کې امن او امن راولي او د دې نه بعد چې کوم دی نو بیا دوی داسې یو خپل ټیم تیار کی چې یاره لکه د منشیاتو روکتام پکې وشي او دغه رنګې هسپتالونو کې نظام ټیک شي او د تاڼې تحصیل چې کوم دی نو کوم عوامو ته تکالیف دي چې دا ختم کی او د دې نه علاوه چې کوم دی نو د دوی له پکار دي چې یاره د عوامو ریلیف ورکړي عوامو ته هر قسم ریلیف ورکړي. دې کوم دی د خپل ذاتیاتو لپاره خبرې نه کوي چې یاره دی وایي چې بس زه چې کوم دی نو صرف د دې لپاره وزیر اعلی شوم چې یاره زه به عمران خان رها کړم که نه لکه دا امن کمیټۍ یو اجلاس و او د په هغې کې شرکت ونه کړو نو مین خبره خو دا ده چې دا یو عام سړی و او دی एकदम وزیر اعلی توپ ته راغی نو دغه وجه کیدی شي که نه چې لکه دی قابل نه و دته دا سیټ میلاو شو نو دا هم چې کوم دی نو زموږ د اعلی چاکوارو چې کوم دی نو دا یو غلط اقدام دی چې یو سړی د یو سیټ قابل نه وي او هغه ته چې کوم دی نو هغه سیټ میلاو شي. دغه باندې مونږ هم خفه یو چې لکه د ملک سوچ وکړه د عوامو څخه تا غله څه دی زمونږ تا ته سترګې ته مونږ له کار وکړه خیال دی لکه د نورو صوبو ته وګوره هغوی څونه پنجاب ته ورشه چې درای ته بیا که زه پیرس ته رالم او زمونږ دې صوبې ته وګوره روانې جړ پرته ده. په دا پیغام ورکړم چې مونږ غریب خلک یو زمونږ تپوس وکړي خیال دی زمونږ دا روزګارونه هم لږ ښه شي دا ارزاني دا اوړه ارزان شي غوړي ارزان شي نو مونږ ته به لږ سهولیت پیدا شي.